أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. سورة الانفال منگل شروع کرو. پری صورت کی دعا بنیادی مسئلے ذکر کولی. یوم مسئلہ الانفال للہ، دا مال غنیمت دا تقسیم اختیار جواہی اللہ لردے. اور دیو مسئلہ القتال فی سبیل اللہ. دیکھو اول مسئلے باندی دیارلس علتنا ذکر کول، یو پنجو تربیز پوری مکمل شو. ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار. مخی ویلو کی فضربو فوق العناق وضربو منهم کل بنان. یجی پا کپرو ہوا ہے اور دگوتو بن بن والا ہوا ہے. ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار. اور بے اللہ تعالی وجہ ذکر کلا ذکر کی دا اللہ دا رسول مخالفت کرے دے، دا مخالفت دا سزاوی. ذالکم فذوقوه دا دی آیت کی دی سر مسخرہ اور استہزاء دا. کل دی دا اللہ تعالی دین سر مسخرہ استہزاء اکڑا نوس اللہ تعالی والا سزا ورکی او وی ورطا فذوقوه اسا قیدا سزا. اور ذوق لفظ استعمالی کی بار آغا شیس کی کہ آغا خشوی، لیکن دلتے بعضات استعمال کو بطور دا تحکمن و بطور دا سزا. ذالکم فذوقوه دا ذات کرے پس اسا قیدی لراغ. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. دا خود دنیا سزاوا، کہ دنیا عذابو، دا آخرت عذاب بسی. وَعَلَمُوا دیر مخل بسبت وَعَلَمُوا پوشی وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. یقین اندبار دا کافران عذاب دور دین. یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. فدی صورت کی دیم دعوی القتال فی سبیل اللہ. دا اللہ بلارہ کی جہاد ہو کئی جدید اپارت دیارلس قوانین ذکر کئی با دپار دا میدان جہاد. یا ایوہ الذین آمنوا جدیدن اول قانون ذکر کئی دا آگے حاصل دا کہ کل میدان جہاد کی جنگے کی نشا بنا لئی دشمن تا، بلکہ سینے میں دشمن تا مخا مخکئی اور تیخت بنکے دا میدان جہادنا. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم الذین کفروا ارکل چتاسوم مخا مخشیا کسانو سرا چکفر کرلے زحفن پجنگ کی. زحف اصل چویلے شیخ معشوم تا جاہو خرپوسی کئی. اشارہ بھی خبری تا شکل ازدحام بھی اور گڑے بھی میں انسان دس روانی لکا معشوم چی پا خرپوس روانی رو روزی. لیکن آئے دا جنگ نا چکل جنگ بھی اور دا گمسام لڑائی بھی سخت لڑائی بھی. لپدی وقت کی فلا تولوهم الادبار رسمال ویدی تشادانی. زکر چاچی شاہ وانو لا داغی حکم ذکر کئی فقط بعد غضب من اللہ. دنیا کے بدوانی دا اللہ غضب دے، دا اللہ پا غضب سر دے واپس شو، دا اللہ پا غضب کے اختشو. وماوان جہنم اور زید جہنم بئی. زکر دا میدان جہاد میں تختیدن و فرار دا گناہ کبیر دا. فلا تولوهم الادبار فاسمار ویدی تشاغانین ومن یولن یومئذ دبرام. ارغسو کو چھوارو لیدی تاپت غرزبان لشاق ونا. جدی حکم ذکر دے فقط باب غضب من اللہ. تاکیب سرا دے اختشو دے غضب پا غضب سرا من اللہ لطرف دا اللہ نا. اور وغواہ جہنم داخلت سزا دادا چیتے دے جہنم دے وبئس المصیر دیر بدزرت لولا جہنم. لیکن یہ دوسری سنا بدی آیت کی مستثنا کئی الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئۃ. یہ صورت دا دے کہ جب دشمن باندې حملہ کئی لیکن بے دا آغن پشا روانے دشمن تری شاسونی روانے جدید بارہ چی دشمن بخیل کی دارا شی چی دے کر میدان نہ اتختے دا تاصل چاہسر چلتے شاہ تزیزی چی دا آغا کل فکر بدل شی پھر دوبارہ راو کر دے اور حملہ پیو کی ندی تویلے شی چل. اور حدیث کی راضی الحرب خضعون جنگ چینے دا تول چل نمدے حلق زانی یو چلو تکبیر کئی داغے پہ اعتبار سرا و دشمن میں غلبہ حاصلی. دا صورت مستثنا دے
ظاهري طور باندې ته میدان نه تختې، په حقیقت کې ته راځي دوباره په دې ظالم باندې دشمن باندې حمله کوي. نو په دې صورت کې تا باندې ګناه نشته. او متحیزا الی فئة، یا دا دی چې ته په میدان جهاد کې ولاړې خو بالکل یک یوازې ولاړې، نور ملګري دي بل ځای ته تللي، نو اوس ته بلو ملګرو سره میلاوېږي او په شا روانې، نو په دې صورت کې هم بتاولې د الله غضب نشته. ځکه ته خو ځکه روانې چې خپل ملګرو سره میلاو شم او بیا په دې باندې حمله وکړم. نو دا ټول صورتونه مستثنا دي. د دې نه علاوه که یو څوک د میدان جهاد نه وتښتېد نو دا ګناه کبیره ده. الا متعرفا لقتال، مگر دا چې چل جوړونکي وي د پاره د جنګ، او متحیزا الی فئة، یا یو ځای کېدونکي وي الی فئة خپل ډلې سره، نو په دې صورت کې به د باندې غضب نشته. غضب هغه چا دی چې بغیر د عذر نه د میدان جهاد نه تښتي، نو فقط به بغضب من الله، تحقیق سره واپس شو دی په غصې سره له طرفه د الله نه، د الله په غصې او د الله په غضب سره اخته شو او واپس شو. ومأواه جهنم، دی د جهنم دی، وبئس المصیر، ډېر بد دی د تللو دا جهنم، ډېر بده ټکانه ده. اور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تاریخ ته چې سره وګوري، د هغوی په میدان جهاد کې چرې سخت نه دی اختیار کړل، بلکې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین کې خالد بن ولید رضی الله تعالی هغه صحابي و چې په یو یو جنګ کې به هغه نه تورې ماتولې، او چې کله وفات کېدو په جړا شو، وی جوړم ځکه چې خالد ټول عمر دومره جنګ کړلی، خو چونکې د هغه مرګ په بستره باندې نصیب و، د دې وجې نه جاړم. اور یو ځل خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ شام په علاقو کې جنګ کول، د کفارو 6000 تعداد و، نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ 10 کسان په مقابله کې مخې تکړو. ابو سفیان رضی الله تعالی ورته فرمایل 10 نور نه پکار چې سات شي، لکه بل طرف ته 6000 کسان دي او ته 10 کسان مقابله لپاره مخې کوي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ تر اوچه تکړه و ابو سفیان چې د نبی علیہ السلام په مقابله کې وي، ځان ته د کمزورې نه وي، اوس ته کمزورې وي ځان ته، نو دې چونکې په مشوره باندې 10 کسان نور دغه کړو، د مسلمانانو 60 کسانو او د کفارو 6000 کسانو، لیکن په لږ وخت کې 1.5 کسان په قتل کړ، 1.5 کسان په قیدیان کړو. دې ته ویل شي کمال ایمان، چې کله ایمان راوړو نو د جنګ نه تېښته نه کړ، بلکې سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو ځای فتح کوي چې کله مونځ په د مازدیګر نو ملګرو ته وایي چې منځ کې د رب د څوکو ملګرو ورته وي، نو سعد بن وقاص رضی الله تعالی ورته فرمایي قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل، وایي کافر موږ د الله څخه کارساز او ذمہوار دی. وی راځي چې په دغه دریاب کې ځو، د دریاب کې هغوی روان شو او اسونو باندې ناستو، بل طرف ته پورې وتل او د هغوی خپل اندېښې نه وي. دا هغه صحابه کرامو چې الله تعالی ورته دریابونه مسخر کړي وو، ځکه چې هغوی کې کمال ایمان موجود و، د نبي علیه الصلاۃ والسلام په فرمان باندې هغوی کامل یقین و. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ د شام په علاقو کې یو ځای ته روان شو، ځنګل دی، هلته فوجي چونې جوړوي او فوجیان یې هغې ته دنده کول، خو د هغې نه مخکې وردې په یو کاڼي باندې اور آواز وکړو نحن اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ونحن داخلون بها فارتحلوا منها فمن وجدناه قتلناه. موږ د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه موږ د دې ځنګل ته داخلي وو، لہذا ځنګل ځناورو خپل د دې ځنګل نه کډ وکړئ، فمن وجدناه قتلناه، او که چېرته تاسو د دې ځنګل نه ونوتئ نو ټول به مو قتل کړو. مفسرین وایي او مورخین وایي چې د هغه د اعلانو ځناور د ځنګل نه راوتل باندې شروع شو، خپل بچي په خولو کې نیولي او ځنګل یې په یو منټ کې خالي کړو. دې ته ویلی شي کمال ایمان چې هغوی په جنګ کې تېښته نه دی اختیار کړل، بلکې هغوی له الله تعالی کامله فتح ورکړې. ذالکم فذوقوا، وڅکئ دا عذاب، وان للکافرین عذاب النار، پوه شئ یقینا دپاره د کافرانو عذاب د اور دی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، هر کله چې تاسو مخامخ یا کسانو سره چې کفر کړی زحفا په جنګ کې، فلا تولوهم الادبار، پس ماړوئ دوی ته شاګانې. ومن یولهم یومئذ دبره،
هر څوک چې واړوي دي تا په دغه ورځ باندې شاق کړه الا متعرفا للقتال مگر دا چې چل جوړونکي د پاره د جهاد او متعیزا الى صيام یا یو ځای کېدونکي خپل ډلې سره فقط باء بغضب من الله دا حکم ومن يولم يومئذ دبره دې سره لګي فقط باء بغضب من الله تحقیق سره باء اخته ده بغضب فغضب سلام من الله لا طرف الله نه وما واه جهنم زید جهنم ده حدیث المسجد بدرت نور دا جهنم